ګله شر او شور له نږدې مور ځه، یه بچي او اور له نږدې مور ځه. پلار به مې ویل ته خپل سبق وایه، لو مه کوه لور له نږدې مور ځه. مور به مې ټوپک ته ګوته ونیوه، دغې سړي خور له نږدې مور ځه. خور به مې ویل پام د وراني په نیت، رورې د چا کور له نږدې مور ځه. زه پښتون یم، دا وطن زما وطن دی، دا زما په وینه جوړ دی زما تن دی. راویښ شوی یم اوس دا خبرې کومه، ښه سپا 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 خبرې کومه. توره شپه کې د سبا خبرې کومه، زه مشال به د رڼا خبرې کومه. له منګي نه دا خبره یقیني ده، هر بدخوا بدخوابه د دې خاورې په عذاب اعتماد اعتبار لارو خلک ورک شو، زوی په پلار او پلار په زوی باندې باور خوري. اوس زوی راپاسي پلار ته وایي ته په څه پوهېږې، پلاران اوس هغه دبدبه او هغه شان نه لري. په دې یو کلي کې جوړ نه یو رقیبه، زه به وکړم هجرت استاد امنیت. مونږ په یوه ونه باندې 4 سړي وژنو، مونږ په یو فوټ ځای باندې لس قتلونه کوو. مونږ ډېر کارونه داسې دي چې هغه مونږ په خپل هم کوو. نو که په مونږ کې خپل د خپلو خلکو د لاسه امن راشي، نو د نورو خلکو د لاسه چې کومه بدامني ده هغه ډېره کمه ده. هغې ته بیا مونږ ودرېدی شو، د هغې مخنیوی کیدی شي. خو په کار ده چې پښتانه خپل منځي جنګونه او مسلې حل کړي، د دې نه پس به بیا په وطن کې امن راځي او مونږ به امن ته بیا ډاډه به یو چې راشي امن راشي او وغواړو د چا نه چې مونږ له امن راکړي. داسې ده چې زمونږ کلاسیک ادب خو ډېر غني دی. که وګورې نو زمونږ د خوشحال خان خټک چې د هغه په شانتې لیکوالان او د هغه په شانتې کسان به چېرته په ټوله دنیا کې په نورو ژبو کې پیدا نه شي. داسې رحمان بابا، داسې غني خان، دلته زمونږ د سوات روغانۍ. نو داسې ده چې دا کم چې زمونږ په پښتنو کم حالات اوس روان دي، دغې حالاتو دا نوی زلمی او نوی شاعر دې ته مجبوره کړی دی چې دا ناربازي دې وکړي او دا خلک دې رابیدار کړي او دا خلک دې په یوه لار کړي. نو دا هم ډېره ښه خبره ده. شاعران هغه خلک دي چې سمندرونه په کوزه کې راغونډوي او هغه قام نړۍ ته ښایي. زما په خیال بیا د پښتنو ښه کردار، ښه کاسي دا خلک ډېره زیاته خوندوره کولی شي. که بعضې یو عام کس خبره کوي نو هغه به ډېر وضاحت سره خبره کوي. که شاعر خبره کوي نو زما په خیال هغه 2 شعرونه یا یو شعر ولا کافي هغه کې هغه کوزه کې رابندولي. نو زما په خیال شاعرانو په یو ټولنه کې ډېر مهم کرداري. د مشاعرې زمونږ پیغام دا دی چې مونږ دنیا ته دا وښایو چې پښتانه چې دي هغه د سندرو خلک دی، پښتانه چې دی دا د امن خلک دی، پښتانه د ټوپک په ځای باندې شعر خوښوي. دغه یو پیغام مونږ د مشاعرې نه ټولې دنیا ته ورکوو. هغه د درویش روخان صاحب وایي چې څنګه مې دنیا د دهشتګرد په نامه پیژني، امن مې د زوی نوم دی، د لور نوم مې سندره ده. نو پښتانه دومره امن پسند دي چې هغه خپل ظلم امن نوم ږدي. د کبرجن جانان باره کې به نور څه وایمه، خو لنډه دا ده چې په ځان یې کړم د ځان یې نه کړم.